وزیرستان ته خلک بېلابېل نومونه کاروي، خو د وزیرستان نوم د ښکلا، د زړه راښکونکي طبیعت له امله ځانګړی مقام لري. د ژمي سوړ موسم او د اوړي خوږې شپې د دې سیمې فضا لا خوندوره کوي. خو دلته یوه لویه ستونزه دا ده چې د بنیادي اسانتیاوو نه شتون د سیاحت مخه پټه کړې ده. وزیرستان کې چیرې لږ کې سهولت وای که نه، او د وزیرستان خلکو نه مري ته تللی، نو سوات ته تللی، نو دلې کاغا نه راندې ته تللی که نه. دغه چې کوم وزیرستان علاقه دو دولتو خلک توریست ته تللی که نه، هر قسم یوسف که تو به دی دلته کړلی که نه، هر قسم شغل دی دلته کړلی، ډېر زیات خوند ورکړلی، د خلکو خوښول وای. د ښکلا له پلوه وزیرستان هیڅ د مرۍ یا سوات څخه کم نه دی. دلته د غرونو ځلنده لړۍ، سرسبز میدانونه او ښکلې هوا سیلانیانو ته د آرام او سکون ځانګړې فضا برابروي. دغه سیمه چې په قدرتي ښایست ودانه ده، خو د سړکونو، برېښنا او نورو اسانتیاو کموالی تر ټولو لوی خنډ دی. وزیرستان ډېره ښکلې علاقه ده که د موسم په بنیاد سره وکسې، که موسم سرما دی او که موسم ګرمه دی، دوه سره ښه ښکلي موسمونه دي. او دغه نه علاوه مطلب بنیادي فیسیلیټیز دلته نشته، چې کوم بنیادي فیسیلیټیز یوه دومره قدرتي ښکلې علاقه ته پکار دي. لکه څنګه چې مطلب مري، سوات، ناران، کغان کې مطلب څومره زیات سهولت، ګیسټ هاوس، مطلب مختلف قسمه هوټلونه دا جوړ شوي دي. نشته دلته بنیادي چې کوم سهولتونه یې دا نشته. وزیرستان د ښکلا او د دلکشۍ له پلوه د نړۍ له هر ښکلي ځای سره پرتله کېدی شي. کله چې په دې سیمه کې باران وشي، نو د وزیرستان د دارو او لمنو ښکلا نوره پسې زیاته شي. او که شکای دی که انګور ډادو مقصد دا لوکل علاقې ډېرې ښکلې دي، ډېر خوند کو، خو په سهولت نشته پکې، بجلی سیسټم نشته پکې، مثال روډي نه مسله ده پکې. خلک وایي چې که وزیرستان کې ښه سړکونه، د استوګنې ځایونه او برېښنا موجوده شي، نو سیلانیان به د لرې پراتو سیمو څخه هم دلته رادرومي. نورعلي وزیر، سونو پښتونخوا، جنوبي وزیرستان، وانه.